بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم دا د الله تعالی کتاب دی او دا الله تعالی د څه مقصد دپاره هغه انسانانو ته رالیږلی دی. د دې د نزول نه وروسته هغه یو حکمت پټ دی. د دې حکمت پیژندل هغه په هر انسان باندې ضروری دی چې قرآن کریم دا د څه دپاره هغه دنیا ته راغلی دی. اول مقصد هغه د قرآن کریم هغه دا دی، د نزول هغه حکمت هغه دا دی چې خلق هغه د غلطو نه بند کي او صحیح طرف ته هغه خلق راولي. الناس من الظلمات الى النور، د تیارونه خلق هغه روباسي د رڼا طرف ته خلکو ته وښيي دا لاره غلطه ده، دا لاره صحیح ده، د صحیح طرف ته راشئ، د دې غلطو نه هغه ځان وساتئ، د دې غلطو لارو نه هغه منې شئ. دویم هغه دا ده چې الله تعالی په دې کې د قرآن کریم را لېږلی دی نو خلکو له په دې کې یره ورکوي چې که تاسو زما سره شرک وکړو نو تاسو له به هغه زه دا سزاګانې درکوم. زما خوښه ده زه به د باقي نور ټول ګناهونه معاف کړم، زه غفور رحیم ذات یم، خو که شرک مو راسره وکړو نو دا شرک داسې ګناه ده چې دا هغه زه تاسو ته نه معاف کړم. دریم خبره هغه الله تعالی قرآن کریم کې دا کوي چې یاره حکمت هغه د دې د نزول هغه دا دی چې زه تاسو له په دې خبره باندې یاره در کوم چې تاسو زما په دین کې هغه بدعات مه کوئ، تاسو زما په دین کې هغه د ځان نه نوي کارونه هغه مه راوباسئ. څلورم هغه دا دی چې دې سره زیری ورکوي عمل کوونکو ته. کوم کسان مؤمنان دي وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات، هغه کسانو له زیری ورکه کوم خلق چې هغه ایمان اورول دي په الله تعالی باندې او هغه نیک عمل کوي نو د دې لپاره جنتونه دي. نو حکمت د نزول هغه دا شو چې یو خو کم کسان هغه بد عمل دي نو دې ته وایي تاسو د دې بد عمل نه هغه ځان وساتئ، کني ستاسو لپاره عذابونه دي، تاسو ته هغه صحیح لاره ښیي. بل الله تعالی یره ورکوي چې تاسو ځان هغه د شرک نه وساتئ، ځان هغه د بدعاتو نه وساتئ، که دا مو وکړل نو تاسو له به زه هغه د دې سزا درکوم. او بل الله تعالی هغه په دې کې زیری ورکوي هغه خلکو ته کوم خلک چې مؤمنان دي، کوم خلک چې هغه نیک اعمال کوي، کوم خلک چې د الله تعالی د دین مطابق هغه زندگی تیروي.